بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف بسلسله کې دا زمونږ اووم نمبر درس دی. په دې درس کې به مونږ دا قانون ذکر کوو چې مونږ به د فعل مضارع نه نفي، تاکید، بلن تدې گردان دا څنګه جوړو. نو تدې قانون د ذکر کولو نه مخکې د تمهید به طور باندې چې مونږ او تاسو ځان په دې خبره باندې پوه کو، او دا خبره دا به ځای په ځای باندې زمونږ او تاسو په کار باندې راځي. او هغه خبره دا ده چې د فعل مضارع کم گردان دی، د فعل مضارع کومې صیغې دي، دا به مونږ په 3 باندې تقسیم کو. د فعل مضارع ټولې 14 صیغې دي. نو دغه 14 صیغې دا به مونږ په 3 حصو کې تقسیم کو. په دې کې 15 هغه صیغې دي چې په دې کې ضمیر دا ښکاره نه وي، بلکې په دې کې ضمیر پټ وي. او هغه 15 صیغې دا دي: واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. په دې 15 صيغو کې ضمیر دا پټ وي، په دې کې ضمیر ښکاره نه وي. او مونږ تدین داسې تعبیر هم کولی شو چې د فعل مضارع هغه 15 صيغې چې عام طور باندې د هغې په اخر کې پیش وي، لکه یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. البته په بعضو گردانونو کې خاص کر د ناقص کم گردانونه دي، نو په هغې کې بیا دا ضمه دا بیا حذف کیږي او تدې په آخر کې بیا حرف علت هغه موجود وي. دا د فعل مضارع یو حصہ شو د گردان. دویمه حصہ د فعل مضارع د گردان هغه ده چې هغه حصہ او هغه صیغې هغه مبني دي، او هغه 2 صیغې دي. یو د جمع مؤنث غایب صیغه ده او بله د جمع مؤنث حاضر صیغه ده، لکه یضربنا، تضربنا. که په دې 2 صیغو باندې مونږ هر قسمه حرف هغه داخل کو، لیکن تدې د آخر دا به نه بدلیږي، تدې د نون دا به نه غورځېږي. نو 15 صیغې ځان له شوي او 2 سره دا شوي، نو 5 جمع 2 7. باقي 9 صیغې پاتې شوي. د دغې 9 صیغو په آخر کې چې کوم نون وي، نو دغې نون ته نون اعرابي وایي. او دغه 9 صیغو د یادولو اسانه طریقه دا ده چې په دغه کې 4 صیغې دا د تثنیې دي: تثنیه مذکر غایب، تثنیه مؤنث غایب، تثنیه مذکر حاضر، تثنیه مؤنث حاضر. یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی. او 2 صیغې په دې کې د جمع مذکر دي، یو پکې د جمع مذکر غایب ده او بل صیغه پکې د جمع مذکر حاضر ده. د جمع مذکر غایب صیغه ده یضربون، او د جمع مذکر حاضر صیغه ده تضربون. یو صیغه پاتې شوه، هغه د واحد مؤنث حاضر صیغه ده او هغه د تضربین. د دې 9 صیغو په آخر کې چې کوم نون دی، نو دغې نون ته نون اعرابي وایي. او دا کمی 2 صیغې چې وي، جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر، د دې په آخر کې چې کوم نون دی، دې ته نون د جمع مؤنث وایي او دغه مبني دي. او دا 9 صیغې هغه صیغې دي چې په دې کې د همیشه دپاره ضمیر بارز وي، یعنی ضمیر ښکاره وي. نو چې د فعل مضارع دا تقسیم دا مونږ ته یاد وي: 15 صیغې یو طرف ته، 2 صیغې بل طرف ته او 9 صیغې بل طرف ته. اوس راځو مونږه د لن قانون له.
کله چې لن په فعل مضارع باندې داخل شي نو د فعل مضارع هغه 15 صيغې چې په هغې کې ضمیر پټ وي یا د فعل مضارع هغه صيغې چې د هغې په آخر کې پیش وي نو لن چې کله په دغې صيغو باندې داخل شي نو لن دغه 15 صيغو له نصب ورکوي او د هغې مثال دا دی لن یضرب لن تضرب لن تضرب لن اضرب لن نضرب لن یعد لن تعد لن تعد لن اعد لن نعد لن یقول لن تقول لن تقول لن اقول لن نقول البته مونږ به په دې ځای کې دا خبره په ذهن کې یاد ساتو کچری ته دې 15 صيغو په آخر کې الف راغلی و یعنی دا صيغې معتلې الفي وي یعنی د لام کلمې په مقابله کې الف راغلی و نو بیا به مونږ دغې 15 صيغو له فتحه نه ورکو بلکې په دغې صورت کې به فتحه یعنی زبر دا به تقدیري وي پټ به وي ځکه چې الف دا حرکات دا نه قبلی لکه مثلا یرزوا دی په دې باندې مونږ لن داخل کو نو په دې کې به هیڅ تغیر نه راولي لن یرزوا لن ترزوا لن ترزوا لن ارزوا لن نرزوا یا یدعا د مجهول کم گردان دی د یدعونا یدعا راځي نو ته دې په آخر کې الف دی لن يدعى لن تدعى لن تدعى لن ادعى لن ندعى او د کوم فعل مضارع د دو صيغې چې وي جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر کله چې په دې باندې لن داخل شي نو لن په دې کې لفظي هیڅ عمل نه کوي لن یضربنا لن تضربنا نو یضربنا مخکم یضربنا او تضربنا مخکم تضربنا او د لن د داخلېدو نه بعد هم دوی په هغې شکل کې دي باقی پاتې شوې هغه 9 صيغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي دی نو کله چې لن په دغې 9 صيغو باندې داخل شي نو ته دې په آخر کې چې کوم نون دی نو د لن د داخلېدلو د وجې نه به دغه نون دا به غورځېږي نو د یضربانې تضربانې 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 کله چې مونږ په دې باندې لن داخل کو نو مونږ به داسې وایو لن یضرب لن تضرب لن تضرب لن تضرب او د جمع مذکر کمې صيغې چې وي یضربونه تضربونه په دې باندې مونږ لن داخل کو نو مونږ سره پاتې شو لن یضربو لن تضربو او د واحد مؤنث حاضر کومه صيغه چې وه تضربینا کله چې په دې باندې مونږ لن داخل کو نو د تضربین سره به مونږ جوړ شي مونږ سره لن تضربي نو دا د لن قانونو لن چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو هغه 15 صيغې چې د هغې په آخر کې پیش دی یا مونږ ته دې نه داسې تعبیر وکړو چې هغه 15 صيغې چې د هغې په هغې کې ضمیر پټ وي نو لن به دغې 15 صيغو له نصب ورکوي البته کچرې ته دې 15 صيغو په آخر کې الف راغلی نو بیا به فی فتحه او زبر دا نه راځي او دوه کومې صيغې چې مبني دي جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر لن به په دې کې لفظي عمل نه کوي او کومې نورې صيغې دي هغه صيغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي دی کله چې لن په دې باندې داخل شي نو ته دې نه به نون اعرابي دا غورځوي څنګه چې دا عمل لن کوي نو دغسې نور چې کوم د نصب والا حروف دي او هغه 3 نور دي د لن سره 4 دي یو لن دی یو ان دی یو قیده او یو اذن دی کله چې دا حروف مضارع باندې داخل شي نو کوم عمل چې لن کوي بعینه دغه عمل د انم کوي او کیم کوي او اذن هم دغه عمل کوي نو دا مونږ سره د مضارع نه د نفي تاکید بلن د هغې ګردان شو په اسانه طریقه باندې نو چې مونږ او تاسو په دې قانون باندې ځان پوه کړو او د مضارع دغه
تقسیم مونږ یاد کو نو ان شاء الله تعالی کوم آینده قانون مونږ وایو نو د هغې باندې به ځان پوهه کول مونږ ته انتهایی اسان وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.